رحیم واقعي چې د خلکو ستونزې او تکالیف شته او د موږ دا سیمه داسې دو چې اول نه داسې بفر زونې جوړ کړی دی په دا کې د خلکو مفادات دي په دا کې جنګونه د خپلو مفاداتو دپاره بیرون چې څومره ممالک دي دا یې کوي او خپل مفادات حاصلوي د سمج او د سوچ او د فکر خبره ده چې کوم خلک پوهېږي د هغو دپاره دا یو لوی مثال دی چې دا څه روان دي په دا سیمه کې او بیا چې کوم خلک لکه بالفرض په دا نه پوهېږي چې دا حالات چا خراب کړل او یا دا اپریشن یې څوک کوي یا دا چې کوم دی که نه د کوم مقاصد دپاره کېږي او بیا یې دغه ذمهور څوک دي نو بیا خو یو وکیل زامونه په هغو خلکو لاګي چې څوک د اخلاص او ایماندارۍ مظاهره کوي د خلکو سره زه خو دا ویم چې موږ په پاټ باندې موږ لکه خپل حق د لوکې د عوامو د تحفظ او د هغو د نقل مکانۍ د رسورولو دپاره ادا کړی دی ریاست او ریاستي ادارې چې کوم ظلم او جبر وکړو بیا بالخصوص هغو 40 کسانو چې کومو په دا کې د نقل مکانۍ یو ټوپي ډرامه وکړه او وښه به یې په ګوډیو کې بور کړه چې ذمهورۍ یې ورکړې وې چې تاسو دا خل چې کوم دی که نه خوفزده کو چې دا خلک روان دي او بس کاډې شروع شوې او تاسو به پوتې وو بیا څوک نه دا کوي او نه بیا هغه کوي او تاسو به په هغه لیست کې روشو چې یاره بیا به نه تاسو ځان سپا کولی شو نه به وتی شو نو هغو خلکو یو قسم له ماحول خراب کړو دا خلک یې د هغې نه در په در کړل اوس هم چې کوم دی لکه موږ هغه اعلامیه او هغه 27 یا 37 نکات ایجنډا نه په عمل و بیا چې کومې خبرې د موږ سره کېدې چې موږ له به ووایو چې اپریشن کوو د 20 ورځو دپاره تاسو ترخو کاسله یا دا سایډ پرېږدو لاندې بوړې له راوکوشو موږ هغه د 20 ورځو دپاره نه منلې چې 40 رکني کمیټې و یا چې کوم دی په دا کې ذمهور چې څومره وو که هغه د فوجي افسران وو که پاکې سیول افسران وو که پاکې انتظامي افسران وو که پاکې قومي مشران وو چې هغو کومې خبرې وکړې پکور دی چې اوس په باندې عمل شوی وای اوس که بالفرض وایي چې خبره به زه د سیکورټي فورسز و د 24 منم عمل به د هغو په خبرو باندې کوم و وخته به یې تونه کوم نو دا خو دواړه خبرې ساتوان او شپېلي خو سره نه کېږي خو لکه بالفرض موږ چې کوم په کوم محاذونو باندې وجنګېدو موږ اسمبلۍ په فلور باندې موږ د صوبایي حکومت چې کوم دی په اسمبلۍ نه قراردادونه پوسټ کړ موږ د دغې مخالفت وکړو دغې په ضد باندې په موږ باندې کیسونه جوړ دي موږ هر روز په عدالتونو کې پیش کېږو چې قومي مشرانو لکه یو کردار ادا کړو هغو له چا ووټ ورکړی و چې تاسو د موږ مشران دي باید د چا کېنوي پښتنه ترې وکړي موږ به هم پکې راشو چې د صوبایي حکومت په پاټ باندې نه پس هم د موږ کومې ذمهوري جوړېږي به موږ ترسره کوو خو لکه بالفرض دا وایي خبرې او په دا باندې کردار کشي دغې لو څخه ډېر نقصان د 47 نه ته اوس 2026 پورې وشو چې کوم کردار ادا کوي په هغه باندې الزام لګوي چې کوم کردار ادا کوي په هغه باندې تورونه لګوي دغې سره یو ماحول جوړېږي په معاشره کې یو لیډر نه پیدوېږي لکه په ایران کې خمیني و بس یو کردار یو هغه پټېدای هم شو خو مرګ یې قبول کړو د قوم د اتفاق دپاره شهید شو که یا خو هم لاندې تللی شو لهذا دلته ماحول جدا دی دلته چې مشر راوځي بل یې بدناموي دلته چې مشر راوځي بل یې بدناموي موږ مشر نه جوړېږي چې په هغه پسې قومونه ودرېږي او بیا فیصلې وکړي لهذا په الزامونو لګېدو و په حقیقت کې ډېر فرق وي که بالفرض قومي خلکو یا علاقایي خلکو مشران جوړ کړي دي نو مشرانو بیا فیصله کړې ده په کور دي چې اوس هغه علاقایي خلک راغونډ شي او دا مشران راغواړي موږ به هم راشو چې پاکې به یې موږ په پاټ باندې کومې ذمهوري دي هغه موږ ادا کړو